په خیبر پښتونخوا کې تیر حکومت د سکولرشپ سکولونو پرانیستو منصوبه پیل کړې و، خو په دغه سکولونو کې چې کوم استادان یا استادانې دي نو هغوی وایي چې د تیر 2 میاشتو راځي ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او د دوی ژوند د مالی مشکلاتو سره مخ دي او که افسرانو سره خبره کوي نو هغوی ترې رشوت غواړي، خو په دې اړه د ایجوکیشن محکمې مشران میډیا ته هیڅ جواب نه وایي. اصل کی خبر دا چې زمونږ 2 میاشت پوره کېدو والا ده او تر اوسه زمونږ د سیلري څه پته نه لګي. کو د دوی دفتر والا خپل منځ کې سزاتیاتي سکلیشز نه دي، دوی بیا وروسته حل کی. فلحال موږ ته سیلري ریلیز کی ځکه چې زمونږ ډېرې خرچې کیږي، زمونږ ډېرې کرایه نه لګي. خپل وخت ورکو نو د دې موږ ته فائدہ پکار ده او په وخت پکار ده. कोई भी हमारे बारे में बात नहीं कर रहा, ना कोई हमारे बारे में सीरियस है, ना किसी को हमारे मसले का एहसास है. किसी को भी एहसास नहीं है कि अगर इनकी सैलरी 1 मंथ के लिए भी बंद हो जाए तो पता नहीं इनका क्या हाल होगा. چې کوم ډیو دا زمونږ ایس ډیو د دې ټول ته زمونږ دا درخواست چې پلیز مونږ له خپل سیلري راکولو کې مونږ ته ډیر زیات تکلیفات دي چې مونږ خو روزانه راځو او مونږ خو ډیر خپل ډیوټي تاسو له خپل مهنت کو ماشومان سره الټه د مونږ ته سیلري نه ملاويږي. په دې اړه چې کله میډیا د ایجوکیشن محکمې مشر سوریا خټک سره په بیا تماس ولرلو نو هغوی میډیا ته هیڅ جواب نه وایي، خو دغه استادان وایي چې جون یې ګران دي ولې چې سخته ګرانی ده او دوی سره دومره معاش نشته چې د خپل کور او د ماشومانو تعلیم پرې پوره کړي، نو باید چې دوی ته دغه تنخواګانې ورکړي شي، ګینې دوی به په احتجاج مجبور شي. د سره د مرزو د خونډيري یو سکول خوم ختم کړي شوی دی چې یو شمېر زنانه استادانې روزګار کړی شوی دی، په هغه باندې خوم محکمه ایجوکیشن خاموشي اختیار کړی دا. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 په خیبر